بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس أن يكون الرفع بالألف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها، ويختص بالمثنى وكلا مضافا إلى مضمر. پنځم قسم د اعرابو دا ده چې رفع په الف وي، نصب او جر په یا ما قبله مفتوح وي. خدا قسم خاص دی مثنى کلا و کلتا او مضاف، هغه کلا و کلتا چې مضاف مضمر طرف ته، و اثنان و اثنتان سره. څو شون صدا اعراب خاص دی؟ درو شون سره، یو تثنیه، یو اثنان اثنتان، بل کلا و کلتا چې مضمر ضمیر طرف ته مضاف وي. چې څه طرف ته مضاف وي؟ ضمیر طرف ته مضاف وي. نو د دغې اسماو اعراب رفع په الف سره وي، نصب په نصب و جر به دواړه په یا ما قبله مفتوح سره وي. اوس تثنیه څه ته ویلی شي؟ تثنیه هغه اسم چې هغې په اخر کې الف او نون وي. ټیک ده که نه؟ تثنیه څرنګه جوړېږي؟ هغه اسم چې هغې په مفرد کې الف او نون ولګوي نو څه جوړېږي؟ حالت رفع کې او یا نون چې ولګي، حالت نسبي و جري کې یا نون لګي. پوه شي په خبرې باندې؟ یو مثنی ده. خو تاسو به دا خبره معلومه وي چې مثنی درې قسمونه دي. تثنیه څو قسمونه دي؟ یو تثنیه حقیقي ده، یو تثنیه سوري ده، او بل تثنیه معنوي ده. تثنیه حقیقي څه ته ویلی شي؟ هغه تثنیه چې هغې کې درې شرطونه وي، سوره یا درې خبرې پکې وي. سوره درې شرطونه یا درې خبرې وي پکې. ټیک ده؟ یو خو دا چې صورت او شکل یې د تثنیې وي، صورت او شکل یې د تثنیې وي، یعنې دې په آخر کې الف او نون وي، الف او نون یا او نون په حالت نسبي و جري کې. ټیک ده که نه؟ یو شرط دا ده ورته. دویم دا چې معنا یې داسې وي تثنیې ولوي. او دریم دا چې د دې د مفرد دې مادې نه دې مفرد موجود وي، دې مادې نه دې مفرد موجود وي. نو دا تثنیه حقیقي شوله. څه شی شوله؟ تثنیه حقیقي. دویم قسم تثنیه سوري ده چې صورت د تثنیه وي. پهله مثال به څه شي؟ لکه رجلان. څه شی؟ رجلان. معنا یې څه ده؟ دو مرد. ټیک ده که نه؟ صورت د تثنیه ده که نه؟ مفرد په آخر کې الف نه لګېدلي دي او معنا یې تثنیه ده. ټیک شوله که نه؟ او دغې مادې نه مفرد شته، رجل شته ده. پوه شوې؟ تثنیه سوري څه ته ویلی شي؟ چې هغې کې درېیم شرط نه وي. پهله دې پر موږ چې کوم درې شرطونه بیان کړو که نه، درېیم نه وي. مطلب څه؟ صورت تثنیه ده، دې مادې نه مفرد نشته، دې مادې نه مفرد نشته او معنا یې د تثنیه ده. صورت تثنیه ده او معنا یې تثنیه ده، خو دې مادې نه مفرد نشته. پوه شوې پې؟ لکه اثنان و اثنتان. اثنان اثنتان. تثنیه معنوي څه ته ویلی شي؟ چې صرف معنا یې د تثنیه بس، صرف صرف معنا یې تثنیه وي، نور پکې نه شکل و صورت د تثنیه ده او نه دې مادې نه مفرد شته، لکه کلا او کلتا. کلا او کلتا. پوه شو په خبرې باندې؟ صحیح. بیا کلا کې دوی شرط لګولې مضافا الی مضمرن ویلې، ځکه چې د کلا دوه حیثیت دي. سوره په یو حیثیت سره دا مفرد ده، لفظ حیثیت سره یو دی لفظ اعتبار کولی او بل معنی اعتبار. که لفظ اعتبار کوو نو مفرد ده،
او که د معنی اعتبار کوو نو څه ده تسنیه ده نو نحیانو د دواړو خیال وساتله چې کچېرې ضمیر طرف ته مضاف وي نو بیا به تسنیه اعراب وي ځکه چې معنی څه دی تسنیه ده خو کچېرې اسم ظاهر طرف ته مضاف وي نو بیا به اعراب بالحرکت تقدیری وي بیا به څه وي مفرد اعتبار وکړه مفرد اعراب بالحرکت وي که نه خو په دې باندې حرکتونه اعراب لفظونو کې تللی نه شو نو تقدیرا یې کړو څه یې کړو تقدیرا یې کړو چې که نه پوه شویه لکه سر کې سړی جاني کلا الرجلین رأیتو کلا الرجلین مررت بی کلا الرجلین نو دې ټولو کې به کلا وي صرف ځکه دې کې په لفظونو کې زبر زیر پیش پې درسي که نه نصب جر و فتحه خو پې درسي که نه ټیک شوله خو تقدیرا به په دې باندې وي څه وي تقدیرا به دا په ضمیر تقدیري په فتحې تقدیري او په کسرې تقدیري پوه شولې پې که نه سی پوه شوې بیا اعتراض درسي چې کلا دې ذکر کړه او موږ په نورو کتابونو کې ځکه التام ملې ده نو کلتا دې ولې ذکر نه کړه کلا دې ذکر کړه کلتا دې ولې ذکر نه کړه وجه څه ده ویلې چې د کلا او د کلتا حکم یو کلا او کلتا حکم یو کلا اصل و او کلتا یې څه وه فرع وه نو کوم حکم چې د اصل وي ا د فرع وي نو دواړه په حکم کې شریک وو دواړه په حکم کې څه وو شریک وو نو کلا مو ذکر کړه کلتا په هغې باندې قیاس کا کړه کلتا په هغې باندې څه کا قیاس کا پوه شوې پې ښه بیا اعتراض درسین چې مخکې اثنان و اثنتان ده اثنان اصل ده اثنتان فرع ده ځکه چې مذکر ده اثنان که نه او اثنتان څه ده مونث ده مونث ته پر رسین نو دغه ځای کې تو اثنان و اثنتان دواړه ذکر کړلو خو دلته به دې مثل ذکر کړی فرع به دې پرېښی وی که نه چې په دې ځای کې مو اصل ذکر کړی وای او فرع هم پې قیاس کړی وای نو یو ځای کې یو کور کې او بل ځای کې بل کې نو جواب دا ده چې اثنان و اثنتان دا اسم عدد ده چې نه و اسم عدد کې اکثر د تانیث او تذکیر حکم جدا جدائی بدل وي مونث مذکر حکم څه وي جدا جدائی بدل وي نو دې ځای کې حکم یو نو مصنف دواړه ذکر کړو چې لکه ګوره اثنان و اثنتان حکم یو ده ښه اثنان و اثنتان حکم یو ده پوه شوې پې لږ د عبارت ته راشوي الخامس پنځم نمبر ان یکون الرفع چې وي رفع بالالف په الف سره والنصب والجر بالياء نصب وجر په یا المفتوح ما قبلهم یا ما قبل مفتوح سره ويختص بالمثنى ودا خاص د مثنى سره ده وکلا او کلا سره مضاف الى مضمر چې مضاف مضمر طرف ته واثنان واثنتان واثنان واثنتان طرف ته تقول جاء الرجلان كلاهما واثنان واثنتان ورأيت الرجلين كليهما واثنين واثنتين ومررت بالرجلين كليهما واثنين واثنتين ٹھیک شوله دا اعراب تثنیه ته ویلي ورکړو ځکه چې دا فرع د مفرد وکنه نو فرع فرعي اعراب ورکړو څه ورکړو او دویمه خبره څه پکې دې اخر کې د سټکای و چې اعراب بالحرف قبلولو څه کولو اعراب بالحرف قبلولو نو اعراب بالحرف قبلو او فرع د مفرد وا نو دغه دوه جنمو سره اعراب ورکړو اعراب بالحرف ورکړو دا اعراب ورکړو پوه شوې پې